أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو تحریراتو کې او په خپلو ارشاداتو کې بشمیر ځایونو کې د خپل د راتګ غرض او په دغه زمانه کې د یو مصلح د راتګ ضرورت بیان فرمایلی دی. هغوی دا ثابته کړي دي چې د هغوی د خدای پاک له طرفه راتګ ان د وخت ضرورت وو او دا د خدای پاک د سنت او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشګویو مطابق دي. نو یې فرمایي د اتمام حجت لپاره زه دا ظاهرول غواړم چې خدای پاک دا زمانہ تاریکه بیا مونته او دنیا وکته چې په غفلت او په کفر او په شرک غرق ده او ایمان او صدق او تقوا او رازبازي تنه زاله شوه ده. نو چې دا ولید نو زیره ولګلم چې زه په دنیا کې وزل بیا علمی عملی او اخلاقی او ایمانی صداقت قائم کم او دې لپاره چې هغه اسلام د هغه خلکو د حملې نه بچ کی چې د فلسفه او د نیچریت او د اباحت او د شرک او د دهریت په جامه کې د الهی باب ته څه نقصان رسول غواړي. نو یا د حق طالبانو سوچو کوي وګوري چې آیا دا وخت هم هغه وخت نه دی چې پکې د اسلام لپاره د آسماني مدد ضرورت وو. لا تر اوسه تاسو دا ثابت شوی نه دي چې 13 پیړۍ چې 14مه پیړۍ وه هغې کې کمې صدمې اسلام ته رسېدلې دي او د تیارو او د ګمراهۍ د خورېدو لپاره د خورېدو په وجه کم زخمونه دي ناقابل برداشت قسمه چې موږ زغملي دي. آیا تاسو څه پورې نه معلومه شوي چې څومره آفتونه اسلام نه چاپېره شوي دي؟ آیا تاسو تاسو دا خبر نه دی را رسېدلی چې څومره خلک دي چې د اسلام نه وتي دي، څومره عیسایانو سره ملو شوي دي، څومره د خدای منکران شوي دي او څومره خلک دي چې شرک او بدعت او څومره شرک او بدعت د توحید او د سنت ځای اخیستی دی او څومره کتابونه د اسلام په رد کې لیکلي شوي دي او په دنیا کې چاپ شوي دي. نو اوس تاسو لږ سوچ وکئ او وایي چې آیا ضروري نه وه چې د خدای پاک له طرفه په دغه پیړۍ کې د یو داسې تن را لېږلی شوی وي چې د بیروني حملو مقابله یې کړې وي او که داسې ضرور کېدل پکار وو نو تاسو بیا لکسته د خدای پاک د نعمت رد کوي او هغه تر نه منحرفه کېږي چې راتګ په دغه پیړۍ مطابق ضروري وو او د چا د راتګ خبر چې رسول کریم د ابتدا راسې ورکړی وو. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو انسان چې راځي مبعوث کېږي د هغې د صداقت د ازمېښت
چې کوم معیار دی دغه ذکر کې فرمایي چې یو تن رښتونی منلو لپاره دا ضروري نه ده چې د هغې د راتګ خبر په یو آسماني کتاب کې دی واضح موجود وي. که دا شرط ضروري وي نو بیا د یو نبی نبوت هم نه ثابتېږي به. اصل حقیقت دا دی چې د یو تن د نبوت دعوې نه پس د ټولو نه مخکې د زماني ضرورت کتلی کېږي. بیا دا هم کتلی کېږي چې هغه د نبیانو لپاره چې کوم ټاکلی شوی وخت په هغه راغلی دی او که نه. او بیا دا سوچ کېږي چې آیا خدای د ده تایید کړی دی که نه. نو بیا دا هم کتل وي چې دشمنانو چې کوم اعتراضونه پورته کړي دي نو د هغو اعتراضونو پوره جواب یې ورکړی دی که نه. او چې کله دا ټولې خبرې پوره شي نو بیا به ومنلی شي چې هغه انسان رښتونی دی ګینې نه. نو صفا ظاهره ده چې زمانه د خپل د حل په ژبه دا فریاد کوي لګیا ده چې دا وخت اسلامي تفریقه لرې کولو لپاره او اسلام د بیروني حملو نه د بچ کولو لپاره او په دنیا کې چې کوم روحانیت ورک شوی دی هغه دوباره قایمولو لپاره بېشکه د یو آسماني مسلح ضرورت دی چې یو ځل بیا یقین راوبخي او د ایمان جر ورله ورکړي او دغه شان د بدۍ او د ګناه نه د انسان خلاص کړي او د نیکۍ او د راستۍ طرف ته دی د هغې رجوع کړي. نو عین د ضرورت په وخت کې فرمایي زما راتګ داسې ظاهره خبره چې زه خیال نشم کولی چې یو تن چې سخت متعصب وي هغې نه بغیر څوک د دې انکار به کولی شي. او دویم شرط یعنې دا کتل چې آیا د نبیانو لپاره چې کوم وخت ټاکلی شوی وي په هغه وخت دا راغلی دی که نه. نو دا شرط هم زما په راتګ به پوره شوی دی ځکه چې انبیاو دا پیشګویي کړې وه چې کله شپږم زر چې ختم شي یعنې 6,000 کاله چې کوم یا به ختمیږي نو هله به مسیح موعود ظاهریږي. نو د قمري حساب لرو یا 6,000 کال چې د حضرت آدم د ظهور د وخت نه اخیستل کېږي دا موده چې کومه ده دا ختمه شوې ده. او د شمسي حساب لرو یا چې کوم 6,000 کال د هغه ختمېدونکی دی دا هم شوی دی. نو سوای له دې نه چې زموږ نبي کریم دا فرمایلي وو چې د هرې پړۍ په سر به یو مجدد راځي چې دین به تازه کوي. نو اوس دغه 14مې پړۍ ته 21 کاله تېر شوي دي. دا دوی هغه وخت چې فرمایي چې کوم وخت دا خبره ده وایي دا 22م کال تېرېږي لګیا دی. نو اوس د دغې خبرې نشان دا دغه خبره نشان نه دی چې هغه مجدد راغلی دی. نو اغیار که منی که نه خو زموږ مخالفین که د مسیح موعود علیه السلام صداقت منی او که نه خو په جار په خپل هغې دا وایي هر ځای کې دا ویل کېږي چې اسلام کې دا وخت د یو مهدي او د مصلح ضرورت دی چې د اسلام چې کومه بیړۍ د هغه سنباله کړي. خو چې کوم راتلونکی دی دا کم چې کوم د دغه پیشګویو مطابق راغلی دی د وخت د ضرورت مطابق راغلی دی د هغې منلو ته دوی تیار نه دي. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه السلام صرف دعوه نه وه کړې بلکې د خپل صداقت په تایید کې هغوی بې شمېره نشانونه وړاندې کړي وو. اوس د هغو ټولو ذکر خو دلته ممکنه نه دی خو یو ځای کې هغوی فرمایي چې یو عظیم الشان نشان دا دی چې نن نه 30 کاله مخکې په براهین احمدیه کې دا الهام موجود دی چې خلک به کوشش کوي چې دا سلسله ختمه کړي او هر مکر به پکار راولي. خو زه به دا سلسله دغه سلسله له وده ورکوم او دا به کاملوم او دا به یو فوج شي او تر قیامته به دی غالبه وي او زه به ستا نامې له شهرت ورکوم د دنیا په هر ګوټ کې او خلک به ډلې تعالی لرې نه راځي او هر طرف نه به مالي امداد هم راځي. کورونه وسیع کوي چې دا تیاري په اسمان روانه ده. نو فرمایي چې څوک چې دا د کومې زمانې پیشګویي ده چې نن پوره شوه دا د خدای پاک نشانونه دي چې څوک سترګې لري هغوی ګوري خو چې څوک ړانده دي د هغوی په نظر کې لا تر اوسه یو نشان هم نه دی ظاهر شوی. نن هم د جماعت احمدیه ترقي او هر کال د خلکو د لکونو په شمېر کې جماعت کې شاملېدل په قربانو کې وړاندې کېدل د مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوت دی. نن د دنیا یو ملک هم داسې نشته
چرته چې د هغوی پیغام نه وي رسېدلی، چرته چې د هغوی د پیغام په وجه چې کوم سید روحونه دي د هغوی پام د اسلام طرف ته نه پیدا شوی او هغوی اسلام قبول کړی نه وي، بلکې ځینې ځایونو کې داسې واقعیات دي چې خدای پاک په خپله د خلکو راهنمایي فرمایلې ده او هغوی په جومات کې شامل شوي دي. د مخالفینو د مخالفت نه باوجود خدای پاک د جومات د خلکو ایمان مضبوط کړی دی او مسلسل هغه مضبوطی لګیا دی. نو نن هم چې کوم د خدای پاک د تاییداتو نظارې مونږ ګورو یا کوو، دا د یو احمدي لپاره د ایمان د مضبوطۍ وسیله دی. حضور فرمایي چې د ځینو خلکو واقعات دا وخت زه وړاندې کول غواړم. بابا یو اسلام بیگ صاحب روسی دی د کرغزستان. دی وی چې زما تعلق کرغزستان کې کاشغر کشکلاک سره دی او یو زما د خط لیکلو وجه دا ده چې زه د حضرت امام مهدي علیه السلام بیعت کوم او په حقیقي اسلام یعنی په جومات کې شاملېږم لګیا یم. د احمدیت کې د شاملېدو وجه دا ده چې حضرت امام مهدي علیه السلام د اسلام خوبۍ ډېر په ښه طریقه بیانې کړې دي او زه دا یقین لرم، ما ته دا یقین شوی دی چې صرف امام مهدي د اسلام خوبۍ داسې بیانولی شي. ویلي کی چې ما لپاره دعا وکړي چې خدای پاک د ما متقي کړي او چې کوم 10 شرطونه دي د بیعت په هغې باندې د عمل کوونکي زه شم. نو دا د یو لرې علاقې کې ناست یو تن دی او هغه دا خبره کوي، دغه دا بیان دی او دا په یو ځای کې نه دی بلکې په هر ملک دا حل دی. د کانګو یوه صوبه د منیما هلته یو ځای دی رودیکا، یو عیسائی ملګری فیروز ماجک صاحب دی، هغوی ته د جومات پمفلټونه ورسېده چې پکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ او په جومات احمدیه کې د خلافت د نظام چې کوم نعمت دی د هغې بیان شوی و. نو چې هغوی هغه ولوستو نو بیخي د هغوی حل بدل شو. دوی وایي چې ما خو همدغه اسلام لټولو او بیعت یې وکړو، په احمدیت کې شامل شو. همدغه شان یو بل ملګری حسین صاحب هم د جومات پمفلټ چې ولوسته نو صرف دا نه چې بیعت یې وکړو بلکې مخکې تبلیغ هم کول شروع کړو. همدغې په تبلیغ اوس دا تر څو چې دا رپورټ راغلی و 15 کسان نور هم هغوی په احمدیت کې داخل کړي دي. نو داسې خلک صرف په خپله نه شاملېږي لګیا دي بلکې تبلیغ هم کوي لګیا دي او دا چې کوم پخواني احمدیان دي هغې لپاره د فکر مقام دی، هغې ته هم د سوچ مقام دی، هغوی ته هم تبلیغ طرف ته پام کول پکار دی. بیا د تنزانیا یو علاقه د شانګا د هغه یو جومات دی مونګلانګا. هلته چې کله د جومات د احمدیت آغاز وشو نو په سر کې احمدیانو به د ونو لاندې به لمونځونه کول. همدغه دوران هلته یو تن و محمد فنګونګا، هغې د جومات سخت مخالفت شروع کړ او یو څو نورو ملګرو سره یو ځای هغه دا مشهوره کړه چې د احمدیان خو مسلمانان نه دي او موږ مسلمانان به زر دلته یو جومات جوړو. نو هغه یو صاحب حیثیت ښځه و، هغې نه ضمانت هم واخیستو چې به د جومات لپاره پیسې ورکوي. بل طرف ته چې کله یو مخلص احمدي رمضان صاحب چې خپله ځمکه د جومات لپاره وقف کړه نو هغه ته ډېر کوشش وکړو چې څرنګه دا ځمکه د غیر جماعت چې کوم مسلمانان دي هغې ته میلاو شي، خو هغه احمدیان ثابت قدمه وو او وندر دی چې جومات جوړېدل شروع شو د جومات احمدیه او تر سره ورسېدو. نو په دې کې د جومات احمدیه تبلیغ د دغه مخالف تر کوره ورسېدو. لا مخالفت د کولو چې دغه کور ته د احمدیت پیغام ورسېدو او خدای پاک دغه ښځې او بچو له د احمدیت د قبلولو توفیق ورکړو. اوس هغه په خپل مخالفت کې یوازې پاتې شو. نو که اوس هغه تن کې عقل وي او د ده په شان ډېر خلک شته نو هغوی لپاره خو همدغه نشان کافي دی چې د هغه د مخالفت نه باوجود خدای پاک د هغه د ښځو او د ماشومانو په زړه کې د حقیقي اسلام جوش پیدا کړو او د هغه هیڅ زور په هغوی ونه شو.
نو دا ایمان دا تبدیلی یو انسان پیدا کولی شي بیخي نه. دا خو صرف د خدای پاک په خاص فضل کېږي. بیا یو بل مثال دی د ایمان د مضبوطۍ د خدای پاک د تایید. ارجنټاین اوس دا یو بیخي بل علاقه ده په امریکا کې. یو د افریقې ځای دی چېرته د روس دی بیا امریکا ده. نو هلته یوه ښځه ده مریله صاحبه، هغې اسلام قبول کو، خو د مسلمانانو د عملي رویې په وجه هغه د اسلام نه لرې روانه وه. هغه احمدي شوې لا نه وه، اسلام یې قبول کړی و. خو چې کله جماعت احمدیه سره د هغې تعارف وشو او هغه میشن هاوس ته راغله او زموږ د عربی کلاسونو په اسلام کلاسونو کې شاملېده، نو څه مودې پس هغې بیعت وکړو، په جومات کې شامله شوه. او هغې دا وویل چې د بیعت نه پس ما ته اطمینان وشو ځکه چې ما د جومات په تعلیماتو کې او په عمل کې مطابقت ولیدو او د حقیقي ورورولۍ ماحول ما دلته محسوس وکړو. او هر چاله چې که نوی راغلی هم وي هغه له د خدمت موقع ورکړی کېږي او هیڅ قسمه امتیازي سلوک نه وي، فرق نه وي. د دې چې کومه لور ده هغه غیر مسلمه ده او سني اسلامي سنټر کې دا یو های سکول و د هغې، نو عرب ولته پیسه لګولې وه. نو هغې کې دې سبق وی چې کله د سکول چې کوم انتظامیه وه هغه خبر شو چې د هغې مور په جومات کې شامله شوې ده، نو ورباندې زور اچول شروع کو، د جومات خلاف یې پروپاګانډه کوله. او چې کله د سکول والا خبر شو چې د هغې لور خپل د سکول د پروجیکټ په لپاره خپل د ذاتي خواهش په بنیاد د جومات میشن هاوس لپاره خاص د آرایش سیزونه تیار کړي دي، نو په دې د سکول انتظامیه ډېره خفه شوه او هغه ماشوم ته وویل چې د جماعت احمدي په حمایت کې به ستا سکول لپاره مشکلات راځي، نو ته او ستا مور د جومات نه بیل شئ. او چې کله د هغې مور خبر شوه نو هغې بغیر د څه تردد نه فوراً خپله لور د هغه اسلامي سکول نه د هغې بدلي وکړه او دا یې وویل چې زما لور اوس موږ ته سکون دی چې هېڅوک به موږ د مذهب په بنیاد موږ نه تنګوي. ما جومات حق ګڼلی دی او قبول کړی مې دی. نو بیا د اغیارو په مخې زه په ښه په خوشحالۍ او په فخر د دې اظهار به وکوم که هغوی ته بد هم لګي. نو دا ایمان دی چې کوم په دغه خلکو کې پیدا کېږي لګیا دی. د روس علاقه چې کومه ده بخارا، هلته یو مخلص احمدي دی سلطانوف صاحب. ازبکستان بخارا سره دوی تعلق لري او په روس کې دی نوکري کوي. دی وایي چې زه یوازې احمدي یم او خپل اهلیه او خپل ماشوم د اسلام احمدیت د تعلیماتو نه تعارف ورته کوم هغوی ته، او شوق مې دا دی چې زما ښځه او ماشومان هم احمدیان شي. ډېره دعا کوم چې خدای پاک د هغوی هم د اسلام احمدیت په نور منوره کړي. وایي ما خوب ولیده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خوب کې ماته راغلی دي او زما په زړه هغوی سر ایښی دی او مسلسل هغوی د سورې اخلاص تلاوت کوي لګیا دي او په دې ماته ډېر د زړه سکون میلاو شو. همدغه شان ما خوب ولیدو چې زه جنت کې خپل اهلي او خپل زوی سره موجود یم او هلته ما حضرت موسی او حضرت عیسی هم ولیده. نو زه د دغه خوب نه ماته دا اطمینان میلاو شو چې د جنت مطلب احمدیت دی، چې د دې تعلیم جنت نما دی او خدای پاک به په خپل فضل زما اهلیه او زما زوی هم دغه جنت ته راولي. نو الله وایي دغه خوب ته یو څو ورځې تېرې شوې چې خدای پاک زما 19 کالو زوی دی د عربیک، هغه د هغه زړه د اسلام احمدیت لپاره فراخ کو، هغه بیعت وکړو او دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه. په الفاظ کې بیانول ممکنه نه دي. خدای پاک د داسې زما د ښځې زړه هم پرانیزي او هغه د اسلام غېږې ته راشي، د احمدیت غېږې ته راشي. نو دا جوش و جذبه د دغه خلکو. د انګلستان یو نومبای ده، هغه دغه پس منظر د مسلمانانو دی، ډېر سخت د سنیانو خاندان سره تعلق لرلو. وایي چې موږ ته هم دا ویلې شوي چې هم د سنیانو اسلام اصل اسلام دی. وایي یو ورځ خپل د یونیورسټۍ سره جوخت په جلنګم کې د مسجد ناصر هلته ما بانګ واورېدو. نو زه چې کور ته راغلم نو ما خپل پلار ته ډېر په خوشحالۍ وویل چې زموږ یونیورسټۍ سره جوخت یو ښایسته جومات هم دی.
نو په دې زما والد صاحب چې تحقیق وکړو نو معلومه شوه چې دا د احمدیانو جومات دی. نو ډېر په سختۍ اغېزه منې کوم چې دا د قادیانیانو جومات دی او دوی په ختم نبوت یقین نه لري. دا د دروغ الزام دی. وی خپل نبی هغوی جوړ کړی دی وغیره وغیره، خو ته به دغه جومات نه لرې اوسې. نو چې ما په سر کې خو د هغوی خبره ومنله، خو بیا مې زړه نه منل او ما ته دا لګېده چې د احمدیانو باره کې نور تحقیق پکار دی. خو بل طرف ته د کوروالو ویره وه ما ته چې چېرته ومې نه نیسي او بیا رانه خفه نه شي. نو په یونیورسټۍ کې یو څو احمدیان ملګري وو، سبق چې چلته ویل هغوی سره مې ملاقات وشو. هغوی سره د اسلام او د احمدیت باره کې به تفصیلي خبرې کېدې. مخکې ما هغوی ته د دا ثابتولو کوشش کولو چې سني اسلام اصل اسلام دی، خو دغه قسمه خبرو په وجه د احمدیت باره کې د تحقیق شوق زما زیاتېدو. او بیا چې زه د جماعت احمدیه د ویب سایټ نه خبر شوم نو هلته هم ماته ډېر ویډیوز ښکاره شو کتو لپاره، ډېر مواد راته میلاو شو د لوستو لپاره. د اسلام باره کې ځینې زما سوالونه وو چې هېڅ چېرته نه ماته تسلي بخش جوابونه نه میلاوېده. خو چې کله ما د جماعت احمدیه د لټریچر مطالعه وکړه نو ماته زما د مطلوبه سوالونو جوابونه میلاوېدل شروع شو. حضور فرمایي چې اوس احمدیانو چې کوم ځوانان دي هغوی ته هم غور کول پکار دی چې که هغوی په صحیح طریقه د علم ترلاسه کولو کوشش وکړي نو جوابونه بیا میلاو شي، په ځای د دې چې دوی د هغې هر متاثره کېږي، ځینې متاثره هم شي ظلمي. نو ما بیا دعاګانې شروع کړې چې خدای پاک د ما ته څه نشان وښیي. دا هم حضور فرمایي یو ډېره لویه ذریعه ده د هدایت طرف ته د راتلو او د صحیح لارې د لټون. که پخواني احمدیان دي که نوي، دوی ته د خدای پاک نه دا دعا کول پکار ده چې زموږ ایمان دې مضبوط پاتې شي او موږ ته د نشان وښیي، موږ ته د خدای څه نشان وښیي او هدایت راکړي. نو بهرحال په دغه موده کې ما ډېر خوبونه ولیدل او په یو خوب کې ما ولیدل چې زه د یو سیند په غاړه یم او په بله غاړه حضرت خلیفة المسیح رابع رحم الله دی چې یو حال ته تشریف وړي لګیا دي. نو ما هغه سیند نه بله غاړه ما تګ غوښته، خو د اوبو چې کومه چپه وه هغه ډېره تیزه وه. نو په دې حضرت خلیفة المسیح رابع فرمایي چې خدای خپل بندي چرم یوازې نه پرېږدي او ورسره هغه سیند ختم شي او زه بل طرف ته ورسمه. همدغه شان ما زه هم حضور فرمایي چې یو خوب کې دی لیدلی یم او په دغه داسې حالت کې لیدلی یم چې ترې ډېره متاثره شوې وه. او یو بل خوب کې دا وایي چې ما خپله نیا لیدلې وه، هغې ما ته وایي چې کله چې اسلام آباد ته لاړ شي نو ما هم یاد ساته. نو دا ټول خوبونه ما لپاره واضح نشانونه وو. نو ما بیعت وکړو. نو داسې د ګوتې نه په نیوو احمدیت طرف ته راتګ او په زړه کې د ایمان مضبوطي پیدا کول، دا د خدای پاک تاییدي نشان نه دی نو نور څه دی. بیا ګوري د افریقې یو ملک دی، هلته په یو کلي کې خدای پاک د احمدیت قبلولو توفیق ورکولو نه پس څنګه یو تن له د ایمان مضبوطي ورکا. د برکینا فاسو ډوري ریجن یو جومات دی ټاکا، د هغه ځای یو احمدي خادم جابر صاحب پټو کې کار کولو چې دهشتګردانو ونیوو او دا یې وایي چې څنګه موږ په مهدي آباد کې پرون احمدیان وژلي دي نو موږ به تا هم وژنو. او بیا چې د هغې موبایل واخیستو ویې کتو نو هغې کې د جوماتي مبلغینو تقریرونه ورته میلاو شو. تقریرونه چې واورېده نو موږ دوی ټول لټو لګیا وو ځکه چې دوی په ریډیو باندې د احمدیت تبلیغ کوي. او دغه شان هغه احمدي خادم نه د هغې د پلار تپوس وکړو، ورته ویې چې موږ به سبا له ستا کلي ته راځو. جابر صاحب چې کله د هغې کورواله خبر شو نو هغوی کور ته وایي لاړو، خپل کورواله ځان سره که دی محمد آباد چې د ډوري کې یو جومات دی هلته لاړه او خپل کور و سامان هر څه هغوی پرېښوده. بله ورځ د ترهګران چې کوم دهشتګردان هغوی کلي ته راغله او یو تن په زور د هغې د کور پته معلومه کول ته ورسېدو. د ټول کور تلاشي واخیسته، سامان یې اوچت کړو، بهر یې غورځولو، ورسره دا هم هغوی ویل چې دلته څوک هم چې احمدیان دي موږ به هغه وژنو. نو بهرحال هغوی خو هلته تللي وو او دا وخت هغې د جومات د انتظام د لاندې محمد آباد کې مقیم دي. د بورکینا فاسو شهیدانو د خپل د ژوند قرباني ورکړه او د هغه ځای د احمدیانو ایمان یې کمزوري کېدو ته پرېنښوده، بلکې هره ورځ د هغې په ایمان کې مضبوطي راځي لګیا ده.
اوس هم دغه غریبانو خلکو خپل لږ ډېر چې کوم سامانو په کور کې چې کوم د ګټې کم سامانو او چې کوم د هغوی انحصار هغه هر څه یې پرېښوده خو خپل ایمان هغوی پرې نه ښوده. یو څو کاله حالانکې تېر شوي دي د احمدیت قبلولو د دې خو ایمان کې دوی ترقي کوي لګیا دي او دا د خدای پاک نه بغیر بله یوه هستي نه ده چې داسې د دې ایمانونه مضبوطۍ لګیا ده. یو طرف ته خو د احمدیت د مخالفت نه باوجود د ایمان د مضبوطۍ نندارې مونږ کوو او بل طرف ته دا هم په کثرت ښکاري چې څنګه خدای پاک د خلکو زړونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منلو لپاره پرانیزي لګیا دی. هغوی فرمایي چې دا وخت دی لټونو کوي خدای پاک هم په دې کې بیا مرسته کوي. په وسطي افریقې کې یو ځای دی یلو کې د هغه ځای معلم و چې موږ تبلیغ لپاره تللي وو نو هلته 1.5 کسان ښځې او سړي تبلیغ اورېدو لپاره راغونډ شوي وو. نو ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ په نشاناتو باندې تقریر وکړو بیا وروستو سوالونه شوي وو. نو د هغه ځای چې کوم مرکزي امام دی سامس عمر صاحب هغوی د خبرې اجازت وغوښتو او د خپلې خبرې آغاز هغوی په دغه آیت سره کړو چې جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. او بیا هغې دی چې تاسو چې کوم پیغام ورکړ د موږ دا نه چېرته اورېدلی وو او نه هم چېرته د دې تحقیق کړی و خو الحمدلله چې نن زموږ کلي ته صداقت راغلو او رسول کریم چې دا فرمایلی وو چې امام مهدي چې کله راشي نو فوراً یې قبول کړي. نو نن زه په خپلو 40 ملګرو سره په جماعت احمدي مسلمه کې داخلېږم وی خدای پاک د موږ له په دغه صداقت باندې د قایم پاتې کېدو توفیق راکړي. نو دغه شان خلک شاملېږي لګیا دی. بیا خدای پاک مخالفان هم څنګه د جماعت طرف ته راکاږي او راولي د دې بې شمېره واقعات دی. د مالی کولیکورو ریجن دی د هغه یو ځای دی نیمنا سخت کال کولیکورو جماعت خپله مقامي جلسه کړې وه نو هغې نه مخکې په ریډیو باندې اعلانونه کړي وو چې د دغه کلي د لرې کېدو په وجه کله ریډیو هلته راځي کله نه راځي اواز خو هغه ورځو کې ریډیو هلته اورېدلی شوی و او یو غیر احمدي ملګری د صدیق جراح صاحب هغوی دا اراده وکړه چې جلسې کې به شاملېږي. هغوی سره یو ملګري وو چې هغوی به کوشش کولو چې قایل کړي چې د احمدي تعلیمات د هغوی نه اوري چې دا کافران دي. خو بهرحال د هغې په اصرار دا دواړه ملګري جلسې ته راغله او د 80 کیلومترو فاصلې سفر هغوی کړی و په مصیبتونو سړکونه خوالتوونه تپوس راتله. د جلسې نه 2 ورځې مخکې جلسې چې کوم مقام هلته ورسېده او مقامي صدر صاحب او د جماعت چې کوم احباب و هغوی د هغې مېلمستیا کړې وه او جلسې نه مخکې هغوی ته تعارف وشو د احمدیت او د جلسې په ورځو کې هغوی تقریرونه واورېده او سره د جمع د تهجد ادایګي او د جماعت د خلکو یو بل سره مینه او خلوص چې کوم د مینې او د خلوص تعلق هغه ولیدو نو ډېر متاثره شو او د جلسې په آخري ورځ چې کله هغوی د میلمه په طور خپل د تاثراتو اظهار لپاره راوښتلی شو نو هغوی ټوله واقع بیانه کړه او د احمدیت د قبلولو اعلان وکړو او هغې نه فوراً پس د هغې ملګري هم څه بیانول غوښته نو هغې ویل چې په حقیقت کې زه راغلی وم چې خپل ملګری بدزه نه کړم خو زه پخپله د احمدیت کال شوی یم او هغوی هم احمدیت قبول کړو. کانګو برازیل دا هم د افریقې یو ملک دی. هلته یو زلمی سیریل صاحب د اف تعلیم هغوی مکمل کو هر سیکنډري سکول او د یو کلي د یو کیتھولک مشنري نه هغې د عیسایت تعلیم ترلاسه کول شروع کړو او بیا وروسته د مشنري تعلیم نه پس هغوی د یونیورسټۍ ته بتله د چرچ په ذریعه. نو دغه دوران د هغوی رابطه موږ سره وشوه مقامي مبلغ سره وایي موږ هغې ته تبلیغ شروع کړو
نو هغه چې ولید چې د جماعت احمدي چې کوم دلیلونه دي نو دغه جوابونه نه هغه سره شته نه دغه استاد مشنری چې کوم هغه سره سشته نو دغه شان دغه عیسائی دغه شان هغه د عیسائی مشنری جوړېدو په ځای د بیعت کولو او فیصلو کو په جماعت احمدیت کې شامل شو اوس هغه د دایل الله په تور د احمدیت تبلیغ کې لګیا دی د سرینګال تامباکونډا ریجن دغه زیو علاقه کې د تبلیغ پروګرام جوړ کړی شو وی الته یو څو کاله مخکې وطن وو چې خپل ښځو بچو سره احمدیت قبول کړي وو خو د کلی خلکو مخالفت کولو سخت کال د کلی چیف او د امام سره د بار ملاقات شوی وو تبلیغي پروګرامونه جوړ کړی شوی وو د غیر چاپیره چې کم کلی وو دغه چې کم مشران او امامانو هغه سره عام خلکو لمبلنه ورکړی شوی وو معلمینو د اسلام چې کم موجوده حالت د مسلمو ضرورت په دغه زمانه کې څه ضرورت د مسلمو د آمد او د اسلام په ترقۍ کې د جماعت احمدي کردار چې کوم عنوانونه دي په دې تقریرونه کړي وو او بیا وروسته سوال جواب هم شوی وو او د جختو کلونه کم خلک راغلي وو نو هغوی د احمدیت نامه په ګیمبیا کې اورېدلې وه خو د عقایدو نه خبر نه وو نو نن په دغه جلسه کې د جماعت احمدیه عقاید چې هغوی وضاحت سره واورېده نو بغیر د سوال هغوی په احمدیت کې د شمولیت اعلان وکړو او دا یې پس د کلي امام ودرېدو هغه د احمدیت د صداقت اعلان وکړو یې پس د کلو چې کوم چیف هغوی د خپل د خاندان والو سره په احمدیت کې داخلو د اعلان وکړو او دا وایي چې که یو په حاضرینو کې څوک هم څه شک لري نو دلته د بیان کې ګینې بیا وروسته به هېڅ هیله بانه نه وي نو یعنې پس ټولو حاضرینو د خپلو خاندانونو سره په احمدیت کې د داخلېدو اعلان وکړو نو دغه شان خدای پاک خلک رانیسي او راولي په ازبکستان چې کوم د روس یو ملک دی روسي چې کوم ریاستونه وایي کې یو ملک دی نو ممبئی دی مسلم منصور صاحب هغه وی چې مخکې زه د حنفي مسلک سره ما تعلق لرلو او یو ورځ زما ملګری و چې د عربۍ زده کړې په غرض هغه زه یو احمدي استاد له بوتلم او د عربۍ زده کړې سره خپل استاد نه ما د اسلام باره کې سوالم تپوس کول او دومره ښه جوابونه ماته میلاو شو چې زما زړه مطمئن به شو چې که صحیح جوابونه اخیستل دي نو بیا جوابونه پکار چې منطقي وي او حقیقت هم لري او هغه د جماعت احمدیه نه بغیر بل چېرته نشي میلاویدی ځکه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا جوابونه ورکړي دي وضاحت یې فرمایلی دی نو ما بچې کله هم دوی نه تپوس کولو چې دغه جوابونو سرچینه چېرته ده نو هغې به موږ زه بیا په دې هغې زه معرفي کوم جماعت احمدیه سره نو زما زړه خو مخکې نه مطمئن شوی نو ځکه ما بیعت وکړو جومات کې شامل شوم ما لپاره دعا کوي چې خدای پاک د ما په دغه لاره ثابت قدم وساتي نو خدای پاک دا نه چې صرف په خلکو د حضرت مسیح موعود علیه السلام صداقت ثابتوي بلکې د خلافت احمدیه د نظام سره د خپلو د تاییداتو نندارې ورته وښیي او د خوبونو په ذریعه دوی مخکې نه مضبوطه کړي د سنیګال ریجن د تامباکونډا د غزي معلم په دوره تللی و په تبلیغي دوره وی معلمینو تبلیغ شروع کو د جماعت تعارف یو کو نو یو ملګری محمد جالو وی چې تاسو جماعت احمدي سره تعلق لرئ نو معلم صاحب وی ورته چې او نو جالو صاحب وی چې تیر ورځ ما خوب لیدلی چې وطن مال په خوب کې راغلو راته دا وی چې د اسلام په ټولو فرقو کې احمدي فرقه چې کومه ده رښتونه ده او د اسلام صحیح ترجمانه ده نو ته په دې کې داخل شه اوس هم دا ورځ چې تاسو راغلی نو بهرحال په دې کې به څه صداقت وي یقینا نو معلم صاحب هغې ته د موبایل نه تصویرونه وښودل د خلفاو زما تصویر یې ورته وښودلو نو هغه ته نو وی تصویر چې ولیدو چې همدغه ته نو چې خوب کې ماله راغلی او ما ته دا وی چې زه د جماعت احمدیه خلیفه یم دا واقع چې هغه واوروله نو سترګې نمجنې شوې هملته هغه د خپل خاندان سره ډېر جذباتي شوی و وی هغه په احمدیت کې د داخلېدو اعلان وکړو اوس تبلیغ کې لګیا دی هغې بیا هم د خوب په ذریعه د احمدیت د قبلولو یوه بله واقع ده
په کانګو کنساشا بالکل یو بیل ملک دی او د سونو میلو فاصله ده ترمنځ. د هغه ځای یو صدر جماعت دی د یو ځای باسم منیر صاحب هغوی د عیسایت نه احمدي شوي وو. وایي چې کله د جماعت مبلغین دلته تبلیغ لپاره راغلي وو نو ما اسلام یو ترهګرو مذهب ګڼلو. همدغه پروپاګانډا ده د غیر مسلمو د اسلام باره کې. خو چې د کم اسلام خبرې احمدیانو مبلغینو کولې هغه ما لپاره عجیبه وو او عیسایت نسم زما زړه موړو. د هر څه چې ما ولید نو ډېر پریشانه وم نو ما دعا کول شروع کړه. او په دغه دوران وی ما یو شپه په خوب کې ولیده چې یو زبرګ دی هغه راغلو ما ته وویل چې دې پرېږده او دې طرف ته راشه. او د دغه خبرې تعبیر خدای پاک ما ته دا وښودلو یعنې زه داسې په پوه کړم چې دا عیسایت ته پرېږده او احمدیت ته راشه. نو ما بیعت وکړو احمدیت کې شامل شوم. چاډ یو بل ملک د افریقې د هغه ځای یوه واقعه ده. عبدالله موسی چې د عربو قبیلې سره تعلق لري هغې وایي چې یو څو میاشتې مخکې زموږ د دې ځای چې کوم مقامي مبلغ انچارج دی هغې لیکلي وو زموږ لوکل معلم وایي دې سره ملاقات ته تللی وو. د هیومانیټي فرست د کار په لړ کې معلم صاحب د هغې علاقې ته تللی وو او چې کله معلم صاحب دویم ځل د هغې علاقې ته ورغله نو د حضرت مسیح موعود الاسلام کتاب د اسلامي اصول کې فلسفي چې کوم عربي ترجمه هغې دې له لوستلو ورکړه. سافتو پس د عبدالله صاحب دارالحکومت ته راغله چاډ ته او معلم سره رابطه وکړه او د وفات مسیح باره کې سوالونه وکړه او دا یې وویل چې ما د حیات مسیح باره کې د عالمانو ډېر تپوس کړی دی خو هېچا ماله تسلي بخشه جواب نه دی راکړی. نو د شپې هغوی معلم سره ایثار و بیا ټوله شپه هغوی د جماعت احمدي او د حضرت مسیح اسلام باره کې سوالونه کول او دا یې ویل چې خدای ته دا دعا کوم چې خدای پاک د زما راهنمایي وفرمایي. د سهار لمونځ نه پس ته څه وخت لپاره هغې ویده شو او بیا ناڅاپه راپاڅېده او معلم صاحب ته دا وویل چې زه چې کله ویده وم نو ما په خوب کې دا آواز واورېده چې یاتي من بعد اسمه احمد. او چې معلم صاحب چې کله دغه آیات باره کې وی چې دا آیات خو د جماعت احمدي د باني د صداقت دلیل دی په دې کې نو په دې عبدالله صاحب وی چې خدای پاک زما راهنمایي وکړه عربیانه خبر و. نو بهرحال د دغه آیت یو مطلب دام دی نو هغې احمدي شو. مارشل آیلینډز د امریکې د علاقې یوه جزیره ده. د هغه ځای مبلغ لیکي چې حرم لاجر صاحب یو کالج کې سبق ښودلو مبلغ صاحب هغې سره رابطه وکړه چې د قرآن یو آیت دی چې په مارشلي ژبه کې د هغې د ترجمې حاجت دی دې لپاره او چې کله دا ترجمې لپاره هغې له ورغلو نو چې ورته معلومه شو چې دا د قرآن آیت دی نو ناقلاره شو. او اسلام هغې لپاره بیخي نوی څیز و. وایي هغې دا وایي چې د مذهبي څیزونو د ترجمې نه زه ویرېږم ویره محسوسوم ځکه خاص طور باندې دې لپاره چې بایبل او قرآن ترمنځ سخت اختلاف د بهرحال هغوی ترجمه وکړه او څه موده پس ما د هغې نه مارشلي ژبه زده کول شروع کړه او دا ژبه ښودلو لپاره به هغوی جومات ته تله راتله او دغه دوران اسلام باره کې به هغې سره خبره کېده د رسول کریم د تعلیماتو نه به ما هغه متعارف کولو او په دې هغه د اسلام د تعلیماتو نه ډېر ښه خبر شو او لا ډېره موده تېره نه وه چې کله چې ما هغې ته دا پیغام واستولو چې حضور فرمایي چې ما هغې ته دا پیغام واستولو چې د مارشل آیلینډ مبلغ ته چې د حضرت مسیح اسلام کتاب هماری تعلیم د هغې په مارشلي ژبه کې ترجمه وکړئ. نو چونکې د تربیت ډېر زیات ضرورت و نوي احمدیانو لپاره نو ځکه ما لاجر صاحب سره دې باره کې خبرو وکړه نو هغوی د مدد لپاره رضامندي ښکاره کوي چې اوس اسلام په باره کې د هغې رویه بیخي بدله شوې وه او دې ځل هغوی د خپلې د نوکرۍ پریشانۍ باره کې ذکر وکړو نو ما ورته وویل چې دعا وکړئ خو د حضرت عیسی علیه السلام په نامه نه بلکې خدا پاک ته دعا وکړئ. نو هغې دعا کوله او یو څو هفتې پس
چې کوم د ثقافت وزارت و هغې یو بله محکمه پرانیسته او د هغې په چې کوم د میدان دی د کار هغه کې ورله نوکري ورکړه هلته هغې درخواست هم ورکړی و نو هغې ته نوکري فوراً ملاوه شوه دوی وی چې اوس چې زه کله هم دعا کوم نو ځان منې کوم د حضرت عیسی علیه السلام نامه اخیستو نو هغې په ځای زه د خدای په نامه دعا کوم وی څه موده پس د هغې د نوکرۍ د منظورۍ ختم راغلو دا د قبولیت نشان چې هغوی ولیدو او د حضرت مسیح اسلام الفاظ چې ولسته نو لاجر صاحب بیعت وکړو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتاب د هماری تعلیم په مارشلي ژبه کې ترجمه ترسره شوی ده نو څنګه خدای پاک د خلکو زړونه د اسلام او د حضرت مسیح موعود علیه السلام طرف ته اړی لګیا دی نو چېرته خو به عیسایت په دنیا کې د خپل بیرغونه لګولو خبره کوله او چېرته هماغه عیسایان دي چې اوس د رسول کریم د بیرغ د لاندې را روان دي او دا هر څه چې ګوري بیا هم د نام نهاده د مذهب چې کم ټیکېداران دي د هغوی سترګې نه پرانیستلی کېږي نو بیا د هغې معامله خدای پاک سره ده حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه چې د اسلام پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته د رسولو دا کم کار چې خدای پاک کوي لګیا دی د جماعت په ذریعه نو هغه خو به د خدای پاک دا که خدای پاک غواړي انشاءالله دا به خورېږي خو هېڅوک هم نه چې د خدای پاک دا کار ودرولی شي خو هر احمدي ته دا خبره هم په دغه خبره هم پوهېدل پکار دی چې صرف حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه منل کافي نه ده بلکې په ځان کې هغه پاکې تبدیلی به پیدا کول وي چې د خدای پاک رالیږلي تعلیم نمونه وي حقیقي او د رسول کریم په سنت باندې د روانېدو عملي تصویر وي او چې کله دا وي نو مالا مونږ به د خدای پاک د فضلونو وارثان هم شو خدای پاک د موږ له د دې توفیق هم راکړي د فلسطینیانو لپاره هم دعاګانې کوي خدای پاک د هغې له هم د دغه ظلم نه نجات ورکړي چې کوم په هغې روان دی وایي چې اوس د یو څو ورځو لپاره جنګ بندي شوې ده چې کوم ژوند ضرورتونه دي هغه د هغې مدد د هغې ته ورسي خو د نه پس به بیا څه کېږي مدد به ورله ورکړي بیا وژني د اسرائیل د حکومت ارادې خو خطرناکه ښکاري ځکه چې د هغوی د حکومت یو خاص مشیر یو څو ورځې مخکې دا اعلان کړی دی چې که د دغه جنګ بندۍ نه پس که فوراً جنګ شروع نه کړی شي نو زه به د حکومت نه وځم نو دغه قسم خو د دوی سوچونه دي لوی طاقتونه خبرې خو کوي د همدردۍ په ظاهره خو انصاف کول نه غواړي او په دغه معامله کې هغوی اړو سنجیدګي نه لري دوی دا نه دي خبر تر دې به دي محدودوي خو چې کوم عقلمند دي او خیران دي هغوی موږ دا ویل هغوی شروع کړی چې دا جنګ به صرف تر دغو علاقو بیا محدوده پاتې نه شي بلکې خورېږي به او د هغوی ملکونو ته به ورسي او مسلمانان حکومتونه هغوی که ویل شروع کړی دي نو لکه څنګه چې سعودي باچا ویلي دي دا موږ اورېدلي دي چې مسلمانانو ته به پکار وي چې یو اواز شي یو ځای شي یو خپل اواز به یو کوئ او دې لپاره به پوره کوشش کوئ خدای پاک که دې ته دا احساس شوی دی نو دا احساس ته د عملي جامه ورکولو د توفیق هم دوی له ورکړي بهرحال د دعاګانو طرف ته ډېر پام لرئ د لمونځ نه پس به یو څو غایبې جنازې هم کوو چې لومبی چې کوم ذکر دی هغه د عبدالسلام عارف صاحب دی چې مولوي سلسله و په 53 کال عمر کې په تروزه کې دی وفات شوی دی نه لله و نه الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی و د هغې خاندان ته احمدیت د هغې د غور نیکه مکرم حاجي حسن خان په ذریعه شوی و راغلی و دی په کال 1972 کې په خلافت ثانیه کې احمدیت قبول کړی و د دې اهلیه وفات شوی و خدای پاک دی له 2 زامن ورکړي وو دواړه حافظ قرآن وو یو مربي سلسله دی او بل هم واقف زندگی دی حضور فرمایي زما دا خیال دی د دوی زوی
حافظ عبدالمنعم چې مربي سلسله دی هغوی دا وایي چې ډېر مینه ناک وو، ډېر په مینه تربیت کړی دی زموږ. خپل قام سره نه دا نه صرف اولاد سره بلکې قام سره هم دوی د دوی د صله رحمۍ او د مینې ډېر تعلق و، خلکو سره ډېر تعلق و د مینې. همدغه وجه ده چې د هغوی په وفات ډېر خلک راغلي وو. او د خپلو تعلقاتو ذکر یې کړی و. دوی وایي چې زموږ زړونو کې د خدای او د هغه د رسولو د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د خلافت مینه دوی دومره راڅخه کړی ده چې اوس زموږ زړونو نه چېرې دا وتې نه شي، بلکې هغوی موږ ته دا ویلي دي چې خپل اولاد ته به هم د دې تلقین کوئ. دا دواړه وروڼه وقف دي، بل ورور هم وقف دی. دی وایي چې د مور هم چې کله وفات شو نو ډېر د صبر تلقین یې کړی و موږ ته، او په خپله هم ډېر صبر کړی و. یو مربي ملګری دی د دې راجه مبارک صاحب، دی وایي چې زه کلاس فیلو هم د دوی، او اکثر وخت به دوی سره وایي زما تېر شوی دی په جامع کې هم په فیلډ کې هم. فرشته انسان و، په عبادت کې هم اعلی مقام دی لرلو، په سپرګۍ کې هم دوی اعلی مقام لرلو. ما دوی نه ډېر څه زده کړي دي. ډېره مهذبه ژبه به دوی استعمالوله، په دلیل به خبره کوله، هېڅ چېرې به هم چا سره جنګ نه کولو. خلکو به دوی سره جنګ وکړو، زیاتۍ به یې ورسره وکړه، خو دوی به همیشه په روڼ تندي ملاوېده. هېڅ چېرې هم د چا د ذلیلو د رسوا کولو کوشش دوی نه دی کړی، او د هر چا پوره خیال ساتلی دی. همدا د یو حقیقي مربي خصوصیت دی. او دوی دا وایي چې چېرته هم هغوی وو نو په سوونو خلکو کې خلافت سره مینه دوی ښه کوټله ډکه کړې ده، او دومره په ژورتیا هغوی تربیت کړی دی چې د دې په وفات چېرته هم چې دا خلک هغوی راغلي وو او د مربي صاحب ذکر یې کولو او ډېر په زوره هغوی ژړل چې زموږ جومات یتیم شو. په خپله به دوی سفر کولو د 100 میلونو، د 15 یا 10 کیلومتره سفر به دوی پیدل وکړو. چې کله به دوی ته ویل کېده چې جومات سهولت ورکوي، نو که د رکشې کرایه واخلي نو دوی به چې زه پیسې بچ کوم د جومات نو تاسو څه تکلیف لرئ، نو دوی به پیاده دورې کولې، او په میلونو علاقې به وې هغه چې به دوی دورې کولې. خدای پاک دې درجات اوچت کړي، او همیشه داسې باوفا او محنتي مربیان دی. خدای پاک همیشه جومات له ورکوي، او بیا د دې ماشومانو ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. بل ذکر دی د محمد قاسم خان صاحب چې نن سبا په کینیډا کې وو، سابق نائب ناظر بیت المال دوی ریټایر شوی وو د خرچ. د 83 کال عمر کې دوی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د نظر احمد خان صاحب زوی وو، او د قاضي محمد نذیر لائلپوري صاحب زوم وو. د دوی زوی محمد خالد خان وایي چې د دوی ته توفیق ملو شو د خلافت د څلورو ادوارو د لیدو. په خلافت ثالثه کې دوی د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې د خدمت توفیق دوی ته ملو شوی وو، او په مجاهد فورس کې دوی د کپتان په تور دوی ته د ملک او د جومات د خدمت توفیق ملو شوی وو. د جنگ په ورځو کې فرقان فورس جوړ شوی وو، هلته هم دوی وو. 15 وخته به دوی لمونځ کولو، د قرآن د تلاوت التزام ډېر زیات وو. اولاد ته به هم د دې تلقین کولو د سادګۍ او د ایماندارۍ اعلی نمونه وو، او اولاد ته به خلافت سره د تعلق لرلو تلقین کولو. خلافت لپاره یو بربنډه توره وو، او خدای پاک د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي ورسره، او د دې اولاد ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. یو ذکر دی تېرو ورځو کې زموږ د جومات مشهور شاعر عبدالکریم قدسي صاحب وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د مرحوم په خاندان کې احمدیت د دې د والد میاں الله دتا صاحب په ذریعه راغلی وو. هغوی په کال 1940 کې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت کړی وو، او بیا احمدي کېدو نه پس دوی ټول ژوند د وقف په شان تېر کړی وو. همیشه به تبلیغ کولو. ډېر خاندانونه دوی احمدي کړي وو، او ټول عمر د وقف روح سره دوی د جومات خدمت کړی دی.
د دې اهلیه بشر کریم صاحبه ده چې نکاح یې حضرت خلیفة المسیح ثالث رحم الله تړلی و. 4 ماشومان دي د دوی. د دوی یو زوی عبدالکبیر صاحب عبدالکبیر قمر صاحب د سلسلې مربي دي او ربوي کې د جامع استاد دي نن سبا. په خپله قدسي صاحب هم د جماعت خدمت کولو تر 13 کالو پورې د لاهور ضلع کې رچنا ټاون چې کوم علاقه هلته سیکرټري مال دي او په مختلفو شعبه کې دوی کار کړی دی. شاعري خو د دوی خوا شعرونه به دوی وي او کافي مجموعه ده د دې چې چاپ شوې ده او یو غیر معمولي کار چې کوم د وی دی هغه چې کومه د قصیده و د مسیح اسلام یا عین فیض الله والعرفانی د دې منظوم اردو ترجمه ده او پنجابي ترجمه هم او دین علاوه د درسمین 314 شعرونه دي چې د هغې دي پنجابي کې ترجمه کړې ده. یو زمانه کې دوی ته دا خیال راغلی و ډېر په زوره چې آزاد کېدل پکار دي. نو په خپل لیکي چې په کال 1908 کې زه خپل کلي کرتو پنډورونه لاهور راغلم نوکرۍ لپاره او دلته چې راغلم چې کوم سیکولر خیالات دي د هغې د ودې موقع راته میلاوه شوه. مونځونه به مې کول خو چې کله به جومات ته تلم او کله به نه تلم. جمعه به د جمعې مونځ مې کله کولو کله به مې نه کولو. نو یو ځل په یوه جمعه یو کور یو د ملګري کور ولته زموږ دعوت و نو ورسره دغه رحمدیانو جومات و هلته جمعې له ورغله. د مولا حل دا و چې هغه چې کوم حضور فرمایي نن هم دی چې هغه مولا نیمه خطبه د شیزان خلاف ورکړې وه چې شیزان دا د احمدیانو مشروب دی. د احمدیانو په کارخانو کې جوړیږي. بهرحال هغوی د نورو خبرو نه علاوه دا هم پکې ویلي و چې دوی د چې کوم د ربوي خاوره ده هغه په شیزان کې میلاوي. دا بیخي نه د څکل پکار. وایي ما خطبه خو ورده خو مونځ نه بغیر زه وتښتېدم. ملګري ورته دا تا به څه چېرې شو؟ نو وایي تا د مولا بکواس ونه رېدو نو وایي ته پرېږده دا خبرې خو به کېږي. بهرحال دوی روټۍ وخوړه او بیا وروسته چې بهر ووتم نو په دوکان مې ولیده چې مولا ولاړ دی ما هغه شیزانس کې لګیا دی. نو ما ورته وویل زه پاتې نه شم د سوال نه بغیر. ما ورته وویل چې مولوي صاحب تاسو خو خطبه د شیزان خلاف ورکړه اوس په خپله اسکۍ لګیایي. نو ډاکټر ما ته ویلي دي چې سکرین والا مشروب نه دی تا د څکل پکار. د شیزان څکلو هغې ما ته ویلي دي چې دا سوچي وي نو ځکه زه دا دارو په تور څکم. نو ما ورته ویل چې دا د ربوي د خاورې په دې کې د ګډولو چې کومه خبره چېرته لاړه نو په زوره په خندا شو مولا صاحب. که دا وی چې که داسې تړکه پکې وانه چې په تقریرونو کې نو زموږ دوکانداري به څنګه چلي. د دوکاندارۍ الزام په موږ لګوي او چلۍ لګیا دي خپله دوکانداري. بهرحال داسې نور هم ډېر واقعات دي. خلافت سره د دې بې انتها تعلق و او خپل نسل کې هم دغه تعلق منتقل کولو لپاره هغوی کوشش کولو لکه څنګه چې ما د جومات مشهور شاعر و او دغه خبره هغوی ځان لپاره ډېر لوی اعزاز ګڼلو. په جوماتي مشاعرو کې د کلام د اورولو موقع دوی ته او د جومات باره کې بې شمېره نظمونه لیکلو موقع دوی ته میلاو شوی. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر دی د میاں رفیق احمد ګوندل صاحب. دوی هم په تېرو ورځو کې د 81 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی و د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغوی د نیکه د حضرت میاں خدا بخش صاحب ګوندل اف کوټ مومن په ذریعه شوی و. دوی په خپل خاندان کې یوازې احمدي و. د حضرت مسیح اسلام په زمانه کې چې کله طاعون خور شوی و نو دوی ته هم د طاعون ګلټۍ راوتې وې د دې هم راوتې وې د طاعون ګلټۍ. نو د نشاناتو ذکر دلته کېدو نو دا هم دغه واقع هم یو نشان دی. نو دوی به د علاج لپاره بهرې ته تله. بهرې کې هغوی د حضرت مسیح اسلام دا خبره ولوسته چې څوک چې زما په دغه چاردیوارۍ کې داخلي هغه به بچ کړی شي. نو هغوی واپس راغله او دا و چې زه قادیان ته ځم به او چې کله قادیان ته ورسېدو نو هلته په مسجد مبارک کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ناست اوسه لیکلی. دوی اراده وکړه چې څه خبرې وکړي خو حضرت مسیح اسلام د مصروفیت په وجه څه خبرې ونه کړی شوه. بهرحال چې کله حضرت مسیح اسلام فارغ شو
نو دی ورسره خپل تعارف وکړو او دا ووایي چې زه د تعاون نه محفوظه کېدو چې کومه خبره ده چې څوک په دغه کور کې چې داخل وي هغه به د تعاون نه محفوظ وي. نو ما دا اورېدلې ده او تاسو له ملاوېدو له راغلی یم. نو بهرحال هلته خبرو شو، هغې بیعت وکړو، د بیعت نه پس د هغې ټایم ټیک شوې. دوی به دا خبره هم د مسیح موعود علیه السلام د صداقت یو نشان ګڼلو او بیانوله به یې. پخپله میاں رفیق ګوندل صاحب او د هغوی زوی یو ځل دا دواړه هلکانو رانیولي وو او په لاهور کې وښې وهلي وو. د جومات له خاطر هغوی وهل هم خوړلی دی. چې کله هلکانو د دې زوی وهلو نو دوی د کوره راووتو، د هغې د بچ کولو کوشش یې وکړو، نو دوی پخپله هم زخمي شو، د دوی لاس هم مات شوی. نو بهرحال د جومات له خاطر هغوی وهل هم خوړلی دی. دوی د ملک عمر علي صاحب کھوکر زوم وو او د ملک عمر علي صاحب چې کومه وړومبۍ اهلیه وه هغه د حضرت میر اسحاق صاحب لور وه. نو د دې چې کومه اهلیه ده هغه د میر اسحاق صاحب نوسی وه. د دې په اولاد کې یو زوی دی او دوه لوڼې دي. دې امریکې کې د دوی یو زوی یو لور د دې رفعت سلطانه د ډاکټر مشهود احمد دی په فضل عمر کې کار کې د هغې د اهلیه دی. د دې اهلیې لیکلي دي چې د مونځونو د تهجد پابنده و، د غریبانانو به ډېر خیال ساتلو. خدای پاک دې د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي دې سره او د دې ماشومانو ته دې د دې د نیکیو جاري ساتلو توفیق ورکړي. آخري ذکر دی د مکرمې نسیمه لیک صاحبې د امریکې. دا د مکرم سید لیک احمد صاحب چې د ماډل ټاون شهید وو لاهور کې، دا هغوی د اهلیه وه. دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دی پیدا شوي په باگلپور هندوستان کې وو او د دوی والد صاحب عبدالحسن صاحب احمدي نه وو او د دوی والده امت البرا صاحب په خپله بیعت کړی و، احمدیت کې شامل شوی وو. کم از کم دا وه په هغه زمانه کې چې که ښځو بیعت وکړو نو خاوندان ځینې داسې شریفانان وو چې هغې به ښځې مجبورولې نه چې ولې احمدیانې شوې. بهرحال د دې والده احمدي شوه او د هغې د والدې چونکې ښه پوخ تعلق و، پوخ خلافت سره پوخ تعلق و، ایمان یې لرلو، نو لوڼه هغوی احمدیانو کې وده کړی وی. نو دا ټولې خویندې احمدیانې دي. د دې خور حمیره صاحبه په امریکې کې اوسېږي. دوی وایي چې د جومات د خلافت سره په کامل طور دوی تړلي پاتې شوي دي او په خپل ژوند دوی د دین د خدمت لپاره وقف کړی و. جومات چې کومه د مینې رښتونې جذبه ده او د انسانیت د هغې دې عکاسي کړې ده. د دې زړه د همدردۍ نه ډک و په خاص طور د ناداره خلکو لپاره او خپل ګیر چاپېر چې کوم خلک وو د هغې په ژوند باندې دوی مثبت اثر غورځولو لپاره ښه بېستومانه به دوی محنت کولو. نګهت صاحبه د دې لور ده، یوه دلته والسال UK کې اوسېږي په انګلستان کې. هلته ډېره انتهایي مخلصه، د خلافت وفاداره، د جومات د نظام پابنده، ډېره نره او د حق خبره کوونکې ښځه وي چې به هم دې نه رسو کېدی نه او بد رسومونه او بدعت به یې بلکل نه خوښول. خپل ماشومان ته به هم دې حواله به هم تلقین کولو چې هر احمدي ته چې احمدي ته څنګه د لغویاتو نه پرهیز پکار دی. خدای پاک په فضل موسی او په غمزپلو کې 4 زامن او 4 لوڼې دي. یو زوی د دې ډاکټر و په امریکا کې ډاکټر دی او زموږ دورو کې به هم دې موږ سره به وو او ډېر خدمتي دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومانو ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.